أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. سورة البينة مدنية وهي 8 آيات. سورة بينة مدنی سورت تے او پدے کے اتو آیاتون دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين پاڑمنی آیات کے دا خبر ذکر دا چل پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑونا مخ کے پر طول دنیا کی شرک او کفر او جہالت انتہائی حد تا رسیدلو اور دیر غلبے کرے وا. ہر طرف تا ظلمنو شرک و کفر هم ہو ہر طرف تا ہر قسم ظلمنو چلتا عدل و انصاف پا نظر نہ راتا. دا ہر چا پزرونو باندے سے زنگل ولاو نو دا شرک او دا کفر دا سے غٹ غٹ خندان و مندان دا دنیا پا دے ازمکا کی خواہ یو لارم چرتا اوار و صفانوا اوز دا خندان و مندان استل بکار دا سواڑا خندان مندان نری چه پرنبی باندی دی اوزی او یا دی پسسکور اوزی نو دے دا پارا دا یو دیر لوی ماہر و تجربہ کار او دا دیر قوت والا ضرورتو دا دیر لوی حمت والا ضرورتو دا دے شرک او دا کفر دا دے جرلو استو دا پارا دا دے خطرناک و مرزنو
علاج د پاره د یو ډېر تجربه کار حکیم ضرورت نو الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه چې د دې شرک او د کفر علاج وکړي او دا کم خندان او مونډان چې د عربو په دې ځمکه کې او غیر چاپېره دا مونډان او دا خندان وباسي نو رسول اعظم صلی الله علیه وسلم راغی او ورسره قرآن عظیم یو لوی حجت او دلیل راغی نو په دې مجموعه کې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې د زمانې هغه فساد عظیم او د جهالت او د شرک او د کفر د ظلمت لرې کول معلومیږي ورسره د پیغمبر علیه السلام شان عظیم هم معلومیږي چې دا کار بغیر د دوی نه بل چا باندې نه کېده لم يكن الذين كفروا نو اغا خلق چې کفر کړي من اهل الكتاب والمشركين کفر والا سوق دي من اهل الكتاب چې هغه د اهل کتاب ندي والمشركين او د مشرکانو ندي په اهل کتابو کې يهود او نصارا دي او په مشرکانو کې هغه قومونه چې بت پرستی کوي یا آتش پرستی کوي د اور عبادت کوي یا د بتانو کوي یا د ستوري د سپوږمۍ وغیرہ عبادت کوي هغه خلق چې آسمانی کتاب پلاش کې نشته نه هغه مشرکین او چې آسمانی کتاب ورسره تورات انجیل يهود او نصارا دي لم يكن الذين نو هغه خلق کفرو چې کفر کړي دي من اهل الكتاب چې هغه د اهل کتابو نه دي يهود نصارا دي والمشركين یا د مشرکانو نه دي کافرانو نه دي یا اهل کتاب دي یا مشرکان دي نو دوی منفکینا جدا کېدونکي او منع کېدونکي لم يكن الذين كفروا منفكين هغه خلق چې کفر کړي دا هغه جدا کېدونکي نو حتى ترى تأتيهم البينة جراشد في تبينه واضح دليل در سوچ واضح دلیل ورتنی راغلی نو دوی د خپل شرک او کفر نه منع کېدونکي نو هغه واضح دلیل څه شی دی رسول من الله يتلو صحفا مطهرا هغه واضح دلیل د الله رسول دی رسول من الله د الله پاک د طرف نه یو رسول یتلو صحفا مطهرا چې دغه پیغمبر علیہ السلام لوستل کوي یتلو للی صحفا مطهرا هغه صحیفه مطهرا چې هغه پاکي دي صحفا مطهرا یتلو تلاوت کوي یتلو تلاوت کوي تلاوت څه ته وایي تلاوت خپل معنا لوستل خو هر لوستلو ته تلاوت نه وایي بلکې هغه لوستلو ته تلاوت وایي چې څوک یې په لولي د هغه په تلقین سره د هغې تلقین مطابق لوستل وي دغې ته تلاوت وایي یو لوستونکی دی او بل په ده باندې لولونکی دی نو لستون کې دا بنده دی او لولون کې په الله دی الله په دې بنده باندې لستل کوي او دا بنده د الله د تلقین مطابق لستل کوي نو دې ته تلاوت وایي نو په عرف کې عموما لفظ د تلاوت د قرآن پاک لستلو دپاره استعمالیږي
د حدیث لوستل هغه ته تلاوت نه وای، د فقه لوستل هغه ته تلاوت نه وای، د اردو پښتو کتاب وغیرہ لوستل تلاوت ته نه وای، اخبار کتل ته تلاوت نه وای. نو تلاوت بس دا خاص شو په قرآن پورې چې الله څنګه قرآن نازل کړی دی او تا ته څنګه حکم کړی دی او ته وې، نو دا تلاوت دی د تلقین مطابق. یتلو دا پیغمبر علیہ السلام تلاوت کئی صحفا مطهرتن، اغا صحیفه مطهرتن چه پاکی وی، صحف جمع دا صحیفه اغا کاغذات چه پاکی کی مضمون لکلی شی ناغیتا صحیفه وی. او کتاب کتب جمع دا کتاب دا، نو دا کتب یا دا کتاب مانا لکلی شوی شی. نو پدے اعتبار دا کتاب و صحیفہ تقریبا ہم معنی لفظ شو، کتاب او صحیفہ یوشی شو. او کل لفظ دا کتاب پا معنی دا حکم رازی، لفظ دا کتاب پا معنی دا حکم ویلی شی. لولا کتاب من اللہ سبقا قرآن کی ذکر دی، ودغه دې کې کتاب لولا کتاب کچره نبی حکم من الله دا الله طرف سبق روان دی. نو لفظ د کتاب په معنا د حکم استعمالي او پدې دې کې دا زما معنا مراد ده. یتلو صحفا مطهرة فيها كتب قیمه، یتلو پیغمبر علیہ السلام لستل کئی صحفا د صحیفو مطهرتن چه پاکیزه دی، فیها کتب قیمه چه پاکی که احکام دی قیمه شدا. کتب پمانه دا احکام او یا دا کتاب کتبن کتابونه پر قرآن پاک کی صورتونه دی، هر یو صورت په منزله دا کتاب دی، لکه مستقل کتاب دی، یو صورت داس دی لکه کتاب. مطهرتن دا صفت دا صحف دی، دا صحیفی څنګه دی؟ مطهرتن پاکیزه دی، یعنی پدې کې دروغ نشتا، دا دروغ نه پاک دی. دا قرآن دا صحیفه دا مصحف دا یو صورت دا پاک دی دا دروغ نه، دا شک او دا شبهه نه، دا نفاق نه، دا گمراهی نه پاک. فیها کتب قیمه، قیمه په معنا دا مستقیمه، دا د کتب صفت دی. دا کتب دا احکام څنګه دي؟ قیمه مستقیم منصفانه دي، دا عدل او دا انصاف دي، مضبوط او مستحکم دي. احکام الہیہ چې په قرآن کې راغلي دي تر قیامت قائم او دائم بوي. نو مطلب دا شو چې دې زمانه کې دا کم مشرکان او اهل کتاب دي، د دوی دا گمراهی دی حد ته رسېدلې وه چې د دوی د دې غلطو عقیدې نه اوړېدل ناممکن و، تر څو چې الله واضح نشان او دلیل نی رالیږلی. نو د دوی دپاره الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح دلیل راولیږه، او د ده کار دا دی، د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دا ده چې پاکې صحیفې اورئ. نو دا اللہ دا حکم مطابق دا وحی مطابق احکام اوری، او بیا دغه صحیفو کی دا مضمون محفوظ کیگی. پیغمبر علیہ السلام ابتدا کی دا کتاب نه لستل خو نه لیکلی، پیات بے لستل کولی، صحیفے نوی پیات بے وی. نو صحیفے رست بیا اولی کلی شلی. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب،
وما تفرق الذين اختلاف نذكره تفرق فمانا ده انکار دی او فمانا ده اختلاف دی وما تفرق الذين اختلاف نذکره اغی خلقو اوتل کتاب چی کتاب و تور کریشوی دی الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر رسو دا دین چی دویتا دا واضح دلیل راغی واضح دلیل پیغمبر علیہ السلام دی دا پیغمبر علیہ السلام راتلو نمخ کی دوی اختلاف و انکار نکو دا پیغمبر علیہ السلام راتلو نرسو انکار و اختلاف کو دا قرآن پاک اور دا پیغمبر علیہ السلام نبوت یودا سے حقیقت تے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو نمخ کی دا ټول قومونه په دې متفق وو چې پیغمبر علیه السلام به تشریف راوړي په حق پیغمبر دی او قرآن سره حق کتاب بنازي په دې تمامو خلکو اتفاق وو ځکه چې په تورات کې په انجیل کې دا خوشخبری مخکې نه راغلې وه د پیغمبر علیه السلام خاص صفتونه پکې ذکر وو په هغې کې د قرآن نازلېدل ذکر وو یہودیانو عیسایانو پدے کے اختلاف نہ کو نبی علیہ السلام پر راتلو کی او پا قرآن کی عیسایانو یہودیانو اختلاف نہ کو نو دا دے وجنا دی طول فضان دا پیغمبر علیہ السلام اتباع او دا قرآن اتباع فضان لازمہ کرے وا دی یہودیانو عیسایانو اتباع فضان لازمہ کرے گا فقرآن پاک کے اتفاق اور یہ قرآن کے اللہ فرمائی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام دنیا سے دراتلو پا انتظار او چې کله به مشرکانو سره د اهل کتاب مقابله راغله نو دې اهل کتاب به د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې سوال کوو دعا به کوله یا الله د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم چې د هغه د رالېږلو تا وعده کړې د هغه په برکت درنه فتح غواړو د هغه په وسیله او دا هغه په برکت باندې کامیابي غواړو فتح غواړو دا به چا وي د یهودیانو به وي عیسایانو به وي مشرکانو سره به جنګ و نو چې به کمزوري سوال به کوو یا الله د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم چې د هغه د رالېږلو تا وعده کړې ده د هغه په وسیله درنه سوال کوو د هغه په برکت درنه سوال کوو چې موږ کامیاب کړي او فتح راکړي نو نبي علیه السلام یې منه چا یهود نصارا او چې نو راغلی نو منې یا مشرکانو ته به ویل چې تاسو خو زموږ خلاف جنګونه کوئ او موږ درته کمزور یو خو قریبه ده چې یو داسې رسول راتلونکی چې هغه به تاسو زیر و زبر کړي نیست و نابود بم کړي او موږ به په هغه باندې ایمان راوړو موږ به د هغه سره ملګري یو دا بیان دے کو یستفتحون بیان دے کو نو خلاصہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آورین مخ کے اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام پا نبوت و رسالت متفقو و چکلے تشریف روڑو نو دے خلقو تے انکارو کو فلما جاءهم ما عرفو کفرو به چکل پیغمبر علیہ السلام بھی تا تشریف روڑو فلما جاءهم پس ہر کله چې دوی ته تشریف راوړو ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی د مخکې نه پیژنده کفرو به نو د هغه نه انکار وکړو پیغمبر علیه السلام دین حق راوړو قرآن یې راوړو او دوی مخکې پیژنده انکار یې وکړو الله فرمایي وما تفرق الذین اختلاف نو کړي انکار نو کړي هغه خلکو کفرو اوتل کتابا چې هغې ته کتاب ورکړی شوی و وما تفرق الذین اختلاف نو کړي
او انکار نو کړي هغه خلکو اوتل الکتاب چې کتاب ورته ورکړی شو الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر رسول د دینا چې راغی دوی ته واضح دلیل پیغمبر علیه السلام. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا دویت امر نو شوی حکم ورته نو شوی الا ليعبدوا الله مگر د دې خبره چې دوی د عبادت وکي د الله پاک مخلصین له الدین په داسې حال کې چې دوی خالص کوونکي وي بندګي الله لرا حنفاء چې مایل وي د باطل نه حق طرف ته. ابراهیم علیہ السلام د ټولو خلکو منه یهودیانو به وی من د ابراهیم علیہ السلام تابعدار من د هغه په ملت. عیسایانو به وی من د ابراهیم علیہ السلام متبعین من د هغه په ملت. کفار مکه به وی مشرکانو وی من د ابراهیم علیہ السلام تابعدار او من د هغه په ملت. یهودیانو عیسایانو مشرکانو په شریکه ابراهیم علیہ السلام خپل پیشوا ګاڼه او ابراهیم علیہ السلام ته حنیف وی. الله وی ابراهیم علیہ السلام ستاسو پشان نو اما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا نو ابراهیم علیہ السلام یهودی مذهب ولا نصرانیا او غ نصرانی عیسائیت والا هم نو ولكن كان حنیفا مسلما لیکن ابراہیم علیہ السلام دا باطلنا حق طرف مائل مسلمان و تابدارو وما كان من المشرکین اگر مشرکانو دا ڈلنا نو نہ یہودیو نہ عیسائی او نہ دا مشرکانو دا ڈلنا ولكن كان حنیفا مسلما حنیف او مسلمو مسلم تابدار حنیف دا باطلنا حق طرف تمائی دا خلق تویل شو وما امرو دیتا حکم نو شوی الا لیعبد اللہ مگر دا خبری چی عبادت اکیدوی دا وقت حکم شو چی عبادت تی اکیدوی دا اللہ پاک مخلصین له الدین خالق چی خالص کون کی اللہ لر عبادت و بندگی حنفاء جدا ابراہیم علیہ السلام پشانت حنفی وی حنیف وی حنیف دا باطل نہ حق طرف تمائل دا ہر قسم باطل اور دا دروغ نہ جدا خالص دا یو اللہ بندگی کون کی وی. ابراہیم علیہ السلام حنیف لے نو دا اغا پشانت حنیف جوڑ شا دا طولو نراوڑا دا یو مالک غلام جوڑ شا. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بل وتدا امر شوی چې دوی دی منځونه قائمي ويؤتي الزكاة او زکات ادا کوي. دا منځ قائم ولو زکات ورکول په هر یو دین کې وو. وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة او دا دین دی مضبوط دا مضبوط دین دی دین قیمہ دے دے کہ دا لفظ دا قیمہ بظاہر کہ دا دے کتب صفت دے اوت الکتاب او بعض دا صفت گنی دا ملت دا پارا نو خلاصہ دا آیات دا شلا کہ اہل کتاب تا دا اغوی پا کتابونو کے حکم ملو شویو کہ دا خپل رب عبادت او طاعت کوئے خالص دا اللہ عبادت کوئے منز قائم ہوئے زکاة ور کوئے او دا منز قائمون دا اللہ عبادت کول او زکاة ور کول یواز دا اغوی خصوصیت نری بلکہ ہر ملت قیمہ او بلکہ ہر آسمانی کتاب کے دا حکم نازل ہر ملت قیمہ کی ہم دا حکم دے بلکہ ہر آسمانی کتاب کے دا حکم دے کہ دا اللہ عبادت کوا
منځ کوه زکات ورکوه نو د ټولو دین او طریقه دقه وه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين بشك خلق كفروا كفر من أهل الكتاب ده أهل كتابنا يهود وكنصارى والمشركين وكذا مشركاننا دي في نار جهنم ببقور ده جهنم كي خالدين فيها ہمیشہ بدوی پری اور کیوی دا علم دعوادار اہل کتاب یا جاہل مشرک چہ دا حق نہ انکار کئی نو انجام سر دوزخ کی بپروتی اولئک هم شر البریہ دا کسان بدترین مخلوق دے شر البریہ بریہ مخلوق دا تمام الزناور نمسیات ذلیل اولئک کالانعام بل هم اضل دی دا ڈنگروں پشانتی دی بلکہ لدین هم بدتر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اغخلق آمنوا چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات وعمل دنیکے کرے دے اولئک هم خیر البریہ دا کسان بہترین مخلوق دے تمام مخلوق کے بہترین خلق کم خلق کے پیغمبران ایمان روڑے دے پا کتابوں بانی یقین کئی پنے کو اعمالوں کی لگیاوی دا بہترین مخلوقات اور دا سے مخلوق دے کہ بعض افراد دا دوی دا فرشتوں نم پا درجہ کے روان دی اکا پیغمبران دا دا فرشتونا دیر مخی دی پا فرشتو کی جبرائیل علیہ السلام دا طولو نا اوچتا فرشتہ دا دیر عزت منا مقرب فرشتہ دا آدمان پیغمبر علیہ السلام انسان دی بنی آدم دی و شب معراج کی چی پیغمبر علیہ السلام تشریف پوڑنو جبرائیل علیہ السلام وسرا یوزے روان دی دا بیت اللہ نا بیت المقدس پوری دا بیت المقدس نا وہ وارو اسمانون پوری دا وہ اسمان نبرا کہ صدرت المنتہا دا جبرائیل مقام دا داغین برا چی پیغمبر علیہ السلام تشریف پوڑو دا جبرائیل وسر نور مخ کے لانرو بے ما تمخ کی اجازت نشتری دے دے پوری خطا سر رالما خو مخ کے دمات اجازت نشتا بلاشی آوان نگورا دا نور مخلوق نورانی مخلوق فرشتلان لے پاتی شلا او خاکی مخلوق تی دا خور پیدا دے اگا پا برابانی دی اگا مقام تا دی کم چی اللہ قواری اگا دے پوری دی نو فرشتلان لے پاتی شلا او انسان کامل محمد رسول اللہ پا برابانی اگا انتہائی مقامات تو رسید کم پوری چی اللہ عزت ورکول غستلاق دے پوری ورسو اولئک هم خیر البریہ دا پیغمبر علیہ السلام نے بہترین بل سوک نشتری دا تمام مخلوق نا دا خدای پا مخلوق کی دا طولو نزیاد عزت من کلی صفتنا اللہ ورکلی دی خدای مگرنا بے شکا چی بندہ دے و نوری کل وارا صفاتی پرشتیا جزاؤہم عند ربهم بدل دوی دا رب پا نزبان دے جنات عدن جنت عدن بوی جنت عدن دا ہمیشہ اسیدو سے اگا جنتو اگا باغنا چی دا ہمیشہ اسیدو بوی جنت عدن پدے جنتنو کیو خشت زیر داغی صفت پا احادیثو کی راغلے وی قصر من لؤلؤت دا یو مرغلر دا چی دا یو قصر یو بنگلہ دا یو محل من لؤلؤت چی دا یوی مرغلر نا جوڑ دے
یو ډېر لویه بهترینه مرغلره ده یو لوی محل ترې نه جوړ دی اوس د هغې غټوالی اندازه ولګوه قصر من لؤلؤة د یوې دانې مرغلرې نه جوړ یو محل دی فی ذلک القصر 70 دارا بیا په دې محل کې دننه او یا کورونه دي او یا کور په دې محل دننه دي ادا کور به د سوي یو کور من یاقوتة حمراء د سرو یاقوتو نه به یو کور جوړ وي کور څومره دی سورکوټې د کرې کوارټر نه دی کور غټوالی ګوره فی کل دار 70 بیتا بیا په هر یو کور کې به اویا کمرې وي من زمردة خضراء چې هغه به د شنو زمردو نه جوړې وي یو کمره اویا کمرې دي د شنو زمردو جوړې دي دا کمره به سونی څه وړه نه ده فی کل بیت 70 سریرا په هر یو کمره کې به اویا مزیدار کټونه پراته وي على كل سرير 70 فراشا تختونه یا کټونه نو په هر یو تخت باندې اویا فراشه به وي من كل لون هر قسم رنگونه به پکې وي على كل فراش زوجة من الحور العين یا هر یو فرش باندې د خپل غټو سترګو والا حور به ناسته وي دا یو جنت عدن دی جنت عدن یو دانه ده او په هغې کې ښه مزیدار محل دی او په هر یو محل کې اویا کوره وي او اویا کمرې دي پکې اویا تختونه دي اویا فرشونه دي او په هر فرش باندې حورانې وي زوجة من الحور العين او بل روایت کې دي فی کل بیت 70 مائدة په هر یو کوټه کې بدننا او یاد رستخانه ویړوي خوراک کا کې انتظام دی پکې 70 مائدة او یاد رستخانه وي على كل مائدة 70 لونا من طعام او یا قسم طعامونه به پکې وي او یا رنګ طعام یو لویه دنیا ده دا یو کس ده دا جنت عدن با اللہ ورکی جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزا دا دینے کو خلقو دا دوی دا رب پا نزبانی جنات عدن اقباغن دا ہمیشہ اسیدو بی تجری من تحتها الانہارو جاری بی لاند داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بدی پدغ نعمتنو کیوی رضی اللہ عنہم اللہ بد دوین رضاوی ورضو عنہ او دوی بد اللہ نرضاوی اللہ دا دوین رضا دوی دا اللہ نرضا دا اللہ رضا دا پزیاتی بوی رضی اللہ عنہم پدے دیکھے اور دیر لوے نعمت دا اللہ ذکر کی گی چھ اللہ برضاوی دے نفس دا ناراض کیا امکان نشته چې الله به ناراضه شي ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ جنتیانو تا خطاب فرمائی یا اہل الجنہ اے جنتیانو دا جنتیانو تا پیو آواز بانی جواب لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک لبیک ربنا اے رب من حاضریو استاد طاعت دا پارا استاد حکم منل دا پارا تیاریو والخیر کلہ فی یدیک ہر قسم خیر ستا پا دست قدرت کری یا اللہ من حاضر بیاوتا اللہ حل رضیتم آیا تاسو رضا شلے و خوشحال شلے و کنا رضا ہے خوشحال ہے دیدی بوتی اللہ دا نرضا کے دو خودی دا کسو احتمال نشتے ولی با ناراضیو خوشحالیو ولی نا منگ دیر زیاد خوشحالیو
هغه نعمتونه دې راکړي دي چې بل مخلوق له دې نه دي ورکړي. دې نه پس الله وایي د دې نه افضل او بهتر نعمت دله بل نه در کومه. وی ولې نه راکه که نه؟ وی نن نه پس ما تاسو ته خپله رضامندي درکړله، دې نه پس به زه تاسو نه چرې هم ناراض او خفه نه شم. دا داسې د خوشحالۍ اواز دی چې د ډېرې خوشحالۍ نه که مرګ راتلی نو د ډېرې خوشحالۍ نه به دوی مړه شي او د خوشحالۍ نه مرګ نه راځي. انتهایی خوشحالي ده. الله دې موږ او تاسو ته دا خوشحالي نصیب کړي. جنتیانو نه تپوس کېږي تاسو رضا یې؟ نو دوی وي ټول وي یا الله موږ رضا. الله وایي زه هم درنه رضا یم او تاسو زما نه هم رضا یې. او پیغمبر علیہ السلام به خصوصي طور الله رضا کوي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تعالی به ستا رب دومره څه درکوي چې په هغې باندې به ته رضا یې. څه به ورکوي؟ هغه شي یې ذکر نه کړه چې څه به ورکوي. په نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره ده. هر هغه شی چې پیغمبر علیه السلام پرې خوشحالېږي الله به یې ورکوي. پیغمبر علیہ السلام وایي چې خبره دا ده که نه چې دونه به څه در کوم چې ته پرې رضا کېږي. وایي چې یو امتي مې په دوزخ کې ځاړو رضا کېږم ته چې دا ټول امتیان را د جنت ته بوځي بس بیا به رضا یم. وایي ښه دوم دغسې کوم ټول به دله جنت ته بوځم. دا خصوصي انعام د پیغمبر علیہ السلام دپاره دی. ذلک لمن خشی ربه. دا دومره خوشحالي او نعمتونه دا چا دپاره دي؟ دا اوچت مقام د چا دپاره دی؟ هغې بندیانو دپاره چې د الله د ناراضتیا نه یریږي. ذلک دا ښکلې نعمتونه لمن د هغه چا دپاره دي خشي ربه چې د الله د نافرمانۍ او د الله د ناراضه کېدو نه یریږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.